वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमंद दरूरा रब्बुल आलमीन दे वालिदे साहिब त सेहत कामिल नसीब की खैर दे मुश्किलात जुन के राजी इस्तिकामत न कार अखला मुड़ी खुराक दागा द कोरना चे दर पसी दरोले गो दे बारा की मु तफसीली क्लिपना कड़ी दी मलगरी बे दरोली की खुयात साता द मुड़ी द कोरना खुराक कौल हराम दी यो खबर शो वजाहत मख के कोम او د مړي د کور خوراک چې تاله درغه دا طریقم حرام نه دا خوراکم حرام دي اصلي مسله دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل چې کله جابر رضی الله عنه باندې غم راغی نو صحابه ته فرمایل اسنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتى عليهم ما يشغلهم بخاری شریف کې راځي وی اے صحابو د جابر اهل والو تا د جابر اهل عیال تا طعام تیار کے فانه قد اتى عليهم ما يشغلوا پدی باندې پدی جابر صاحب او د پکور داسې غم راغله ده چې دی د خوراک کاک نه مشغوله کړی دی غافل کړی دی مصروفه کړی دی عرض د حدیث کې تچوکتی شي نو پچا چې غم راغه داغه رونا دا غمور یا لازمی خاندان لکه بچی ماسی پپو دا چا باندې چې دا غم دے د چا پکور چې غم دے دی لبا دا خلق طعام تیاری او ګورا اسنعو اغه ټیم کې امر کړی دام نه چې ته تنظیمونه جوړ کا او ارم میاش کې سلسله لپې جمع کوا چې مړ راشي بیا دا پروګرامونه او داس دوز بخیږي څوک به کوړت لیږي څوک به خوري دا ټول غب شپ د بدعات او تلار کلاول دي زمون دیندار خلقم دي شي کې انختی دي الله سبحانه و تعالی دې مونږ د غمونو د رواجونو او د بدعات او اخلاص کی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د مخ کې نه تیارې نشته اسنعوا لآل جعفر طعاما چې کله غم راغې نو دغه کې چې څوک وسلري مالدار وي نو دی غم والا کور ته خوراک تیار کی دا نه چې بیا به دیم تیاری دا زمون زینو کې چې د عدل بدل روټه کیږي یا د تنظیمونو دا ټول حرام او ناروا دي دا چې ها بیا چې پتا راغې ظاهر ده چې حق جوړیږي کده دغه سړی وسونه تعالی دې هم طعام کی خو ضروری نه ده دا خبره نشته چې مونږ پلان کیله روټه کړي ونه اوس به دې مونږ لکې دا خو د عدل بدل شو دغه ثواب خبره ختم الټه د سود شایبه پکې چې تو چې مال چل ګرال اوس ملمانا هم دی ور سره بری جمی نو دا خو چې د عدل بدل کې سیوی شراغ د سود شو دا ځان له گمراهی د امت مسلمه پکې اخته ده په دې بدعت نو ملاخل کلا وای نه تبلیغین او امین نسوک او نسوک نه چا سره غمشتا بهر حال دک ټیم کې به طعام تیار کی د چا چې وسوي او ګوره د غم طعام هدا غمو د غم په طعام کې څوک چرګان نه لالي د غم طعام کې نری غوخه نه بعض ملمنو لا د ناشنا وټلو نکیرو سلاد او اډرونه کیږي میان پکې خړل کیږي او د الله بندگانو د غم خوراک داسي وي چې بس ساده دال وغیرہ دی وی سبزی دی وی او ساده روټه دی وی بس دیو بوتلې د غم په موقع کې نه چایانه شربتونه پکې نه دا پسو کفر دا امت نه خطره نو د غم طعام به د غم پشان وی دغه خلق به تیاری چې کم د باندې خپکیږي او دارنګ چې کم د ملګری دی یا گاونډیان دی دا طریقه ٹھیک ده لیکن دا طعام چاله بخورلی شي صرف د کور والا ولدا د بار د چکم ملمان راضی دي دی اوټلو کې خوري یا چراشي د روټه ټیم کې دی اوټل لسی دا جدا خبره ده پوزه کې بغوته وي او بالغ به د وګیلان د کړي درې ورځې بناستي او سیګریټ په بلې نسوار باچي یو غرزي ادا د پیاله نه چینه بټا سټو صباسي او دا ډوړوګانو ته پراته دا د اسلام خلاف طریقه ده دا به پردي خلک نه خوري دا بر د غزه حکم ملمت دومره مجبور چې بل سلار نه ونه د مجبوره صورت کې بالکل اخري خو بیا دا طعام بل چاله لګم نه ځکه پیغمبر علیه السلام خو فرمایي چې غم والا ول طعام تیار کې دا خو نه دی ویل چې غم والا د تیار کې او په خلکو لري تقسیمي نو د مړي خوراک به بالکل نشي تقسیمولې ک تقسیم کړی شو نو او چا د لدړو نو غرزوای مخ په خپل مخ بل چاله ورکا یا صدقې په نیت باندې ته مخرزه کتاله د مړي د کور راغله اته چې چالو لګنو ستا خدا غره پر صدقه شو نو دغه بیا یو هیله ده دا د مړي د پاره د سمره طعامونه چې تاریخ دي کې د خبرو خیال ساتل پکار دي بیا نمبر وار وره یو خدا
چې دا بسرب د دې آل والو د پاره تیاریږي چې پچا غم راغله دی یعنی د هغه مړی مور پلار رونا زامن خويندې بس دا کور والا دا یو خبره شد دویم په دغه ټیم به تیاریږي مخکې نه به ورله تنظیمونه نه جوړي دریم دا چې د عدل بدل نیت به پکې نه سلورم دا چې ډیر اسراف به پکې نه د مړیو د پریشانې مناسب خوراک وي دا نه چې ته پاغي کې ګډانو چرګان لال کا بل خبره ده چې د مړی د کور خوراک به تقسیمولې نشي ځکه دا خو مړی د پاره تیار شوی دی نو چې تقسیمه دا خدا څه شول ک مړی والو چې خلکو له تیار کو سوچ پکار دی پیغمبر علی السلام اصحاب محمد فرمایي چې مونږ به د مړی کور ته راجمع کېدل او د اغي خلکو له طعامونه کنیاها دا به مونږ داسې حرام ګڼل لکه په مړی ویرو جړا چې حرام ده او سوچ کوه قربان